نمبر 6 ابو ذر تا ته زه داسې د الله د خزانو نه یو خزانه ښیم چې ته کله غریب شوې فقر او مشکلات تر باندې راله او گویا محتاج شوي نو یو ذکر په 313 بار کوه نو په هغه روز کې به الله ستا مشکلات حل کوي. توجه شته که نشته؟ د الله رسول ته غواړم چې زه به محتاج شم که زه د حق خبرې او دا دغه کوم نو قسم دی که مقتدیان نه باندې سلام هم واچي نو د الله پیغمبر وظیفه خو پکار ده چې محتاج نه یم نو پیغمبر ورته وویل چې وظیفه ده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. د دې نه مخکې به تاسو دا وظیفه کوله خو اجازه نه وه نو کار یې نه کو. نن تاسو ته د پیغمبر وظیفه هم او د پیغمبر د ځای نه تاسو ته اجازه هم اجازه ده تاسو دا کوئ روز کې 313 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. کله فقیر شوي قرض در باندې راله ګاډی دې خراب شو مشکل راغی دا 313 پیرې ووایه گویا چې 13 بار به نی برابر شو مشکلات به د خدای حل کړي. شوق سره سبحان الله انشاءالله دا د پیغمبر د طرف نه ګارنټي ده ځان نه ویم جی د پیغمبر د طرف نه. نبی رسول الله والسلام مبارک د فقر او د غریبۍ خبره وکړه چې مزدور انسان په خپل لاسو باندې مزدوري کوي نو دی به غریبي رزق به حلال ملاویږي خو د غریب دا مراد نه دی په معاشره کې چې مونږ ورته غریب وایو هغه غریب چې خلک تکره کوي دغه کوي د مال په اعتبار سره ورته غریب وایو. نو پیغمبر جمله وفرمایله چې ها ظاهري به دی غریب ښکاره کېږي مزدور انسان چې په خپلو لاسو باندې مزدوري کوي لیکن د دنیا امیرترین انسان دا مزدور دی. دا زه نه یم دا پیغمبر وایي. دا څوک وایي؟ دا پیغمبر وي چې په خپلو لاسو مزدوري کوي. یو صحابي راغی نبي علیه السلام سره لاس میلو کړه. نبي علیه السلام چې ورسره لاس میلو کړه نو د پیغمبر لاسونه خو داسې وو لکه ریخم یا یو صحابي وایي د پیغمبر لاسونه داسې پاستو چې موږ به پکې ګوته نه باسره نو بار به ترې وته زما محترم داسې پاسته لاسو. نو د صحابي د لاسونه سم ګټه وو نبي علیه السلام ته تپوس کړه لاسونه د ډېر سخت دي. د الله رسول ټوله ورځ گویا دړې په دا ځنګل کې ماته هم خپلو بچو له د الله رسول ټوله ورځ مزدوري کوم نو دا لاسونه مې سم پولی شوي دي. نو پیغمبر هغه لاسونه راواغښتل او ښکلې کړه وایي قسم دی دا لاسونه جنتي لاسونه دي. شوق سره سبحان الله. تاسو ته د مزدورانو لاسونه جنتي لاسونه دي چې په خپل لاسو باندې رزق ګټي. زما دا زه نه یم مالکه دا زه نه یم دا یو عالم نه وي دا یو صحابي نه وي دا یو پیر نه وي دا پیغمبر وي او بیا عام پیغمبر نه دی امام الانبیا وي. زمونږ خو عقیده به دی چې دنیا روانېدی شي لیکن د پیغمبر په یو زبر او زیر کې دروغ نشي راتلی. د محترم دا خو زمونږ ستاسو عقیده ده که نه او چې دا عقیده د چانینو کافر دی مونږ وایو زمونږ څه عقیده ده چې د پیغمبر په یو زبر او زیر کې هم دروغ نشي کېدی. دا خو تاسو منئ که نه. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه وایي ما ته نبي علیه السلام وصیت وکړ او دا وصیت عام وصیت نه دی. یو خو پلار چې مړ کېږي نو وصیت کوي زوی ته یو آقا خپل نوکرانو ته وصیت کوي یو خاوند خپلې ښځې ته وصیت کوي چې ښځې زه مړ شمه نو زما نه پس په بل واده وکړې که او به نه کړې او ته به څه وکړې واده به وکړې زما د بچو به خیال وساتې که به ونه ساتې او ښځې چې زه مړ شومه نو زما پرده بل که واده دې وکړه نو بل خاوند ته زما پرده دا د ما تا ته وصیت دی. وصیتونه په مختلف اقسامو دي. یو وصیت د جناب محمد رسول الله د زبان نه وایم جي 6 وصیتونه ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه ته نبی رسول الله کړي دي په حالت د وفات کې. تاسو ته حکم کنه خبره بدله کړم دې کې ته نقطه ویم تاسو ته حکم وی نبی رسول الله والسلام مبارک لومبي وصیت ابو ذر ته وکړي چې ابو ذر توجه شه 6 وصیتونه کوم په هغې کې نمبر 1 وصیت چې د مسکینانو سره مینه کوه د غریبانو سره مینه کوه ځکه زه پیغمبر په خپله مسکین او یتیم یم نو د غریبانو سره ما غریبي او مسکیني لیدلې ده. ما پردې پیټې د شام دغه ته وړي دي په تجارت باندې. ما پیغمبر نبی رسول الله فرمایل وی ما من نبی الا رعی الغنم. پیغمبر جمله او فرمایل چې داسې پیغمبر نشته په مختز مکه چې هغه پردې ګډي بيزيني سرولې مونږ ته په پښتو کې ګډبه وایو او ګډبه ته مونږ الکه بد دغه ګور او یره چې دا ګډبه دی د نسل نه ګډبه دی ګډبه ګورې ښه دغه نه دی. پیغمبر او فرمایل چې داسې پیغمبر نشته چې ګډي بيزيني سرولې. نبی رسول الله والسلام چې او فرمایل نو صحابو ته تاسو کو وانت یا رسول الله د الله رسول او تا نبی رسول الله ها مام د عربو د ټکی د پاره ګډي بيزي سرولې دي مام ګډي بيزي سرولې زه غریبو ما
نو ابو ذر د غریبانو سره محبت کوي، د مالدارانو سره نه. د هغې وجه دا ده چې غریب سړی به ستا جنازې له اوږه ورکوي، مالدار به ستا باندې صرف مقصد بار کوي، بیا دې نه پېژني. د ما محترم مالدار ستا جنازې نه اوږه نشي ورکولی، هغه ته ځان به دې ښکاره کوي. دا حاجي صاحب روان دی جي، غریب به ستا کټ ته روان یو، ته ګویا قبرستان ته به روان کړي. نو غریب سړي سره محبت کوه. نمبر 2 وصیت. نمبر 2 ابو ذر په دنیا کې د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره، په دنیا کې د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره، غریبو خلکو ته ګوره. نو که ته د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورې نو بیا به ته حرام کسب کې د خپلو بچو، ځکه د خلکو سټیټس او دغه ته به ګورې، بینک بیلنس ته به ګورې، نو بیا به ته په حرام ورمنډه کې. نو د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره، نو زندگی به د بهترینه تېرېږي. زما محترمو دا د پیغمبر وصیت ته توجه غواړم، او دا تاسو ته وصیت دی. ګورئ ښه، صحابو ته وصیت، دا خپل امت ته وصیت دی. 3 نمبر وصیت شو، دا 2 نمبر. 3 نمبر وصیت شو، 2 نمبر چې په دنیا کې د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره، پورته مه ګوره. او نمبر 3 توجه شته که نه؟ بعضې خلک پکې سویلي کوي، چې سویلي کوي نه بیا زه ټیک نیم ناجوړه یم، او ناجوړه سیم بیا خفه کېږم. خفګان یو بیماري ده. نو بیمارۍ په څو قسمه دي، یو جسمانی ده، یو روحاني ده. بعضې خلک جسمانی ټیکي خو روحاني بیمارانی، بعضې روحاني بیمارانی. نو زه بیا خفه کېږم. توجه شته ستاسو؟ ها. نمبر 3 وصیت. ابو ذر حق خبره کوه، حق اگر که ترخی، حق خبره کوه اگر که ترخی. نو د الله رسوله بیا به مې خلک نه پرېږدي، د خلکو به بدي شمه. نو پیغمبر ورته ووې وایي ستا د خلکو خوښه ده که د الله خوښه دې خوښه ده؟ وایي د الله رسوله د الله خوښه مې خوښه ده. نو الله به درنه راضي اگر که دا خلک د لګان دنه خفه بعدې، اگر که بعضې دنه خفه دي، په حق خبرو باندې بعدې خفه کېږي، او دا حق خبرې لږې ترخي کوې نو بیا خفه کېږي خلک. ما یو ځای کې بیان وکړو، یو مولوي صاحب ولېږلم، وایي زما په ځای باندې جمعې له لړ شه بیمار یم. په هغې کې یو کس دلته په دې دغه کې شته په دې اړه کې چې لاړم زه د تنه خیم، بیا به تاسو وپېژنئ چې لاړم ما د خلکو انداز وکړ، ټول سوټېډ بوټېډ خلک وو، مالداره خلک وو، او د هغې د دغه نه ښکته کېده، داسې ښکاره کېده چې داسې عیاش پرست غوندې خلک دي. نو ګویا مولا سړی د مقتدیان په مزاجو باندې پوهېږي، لکه څنګه چې یو ګډبه د خپلې ګډو په مزاج باندې پوهېږي چې دا ګډه بلار به ده، هلکه دا ګډه بیماره ده، دا ګډه چې کوم دی نو اوس دغه ته برابر د بچو ته بچي روړي لنګېږي پلانکې روز باندې. داسې امام ته د مقتدیانو پته لګېږي. ما ته د هغې دغه پته ولګېده چې په دې کې یو بدعملي رایج ده، او ما ته داسې پته هم لګېدلې وه. نو ما ورته ټول بیان په زنا باندې وکړ، د زنا په بدعملۍ باندې. نو چې پته ولګېده یو حاجي صاحب پکې ما ته رانږدې شو، استاد جي څنګه راغلی؟ وی څنګه راغی؟ مې زه خو یو مولوي صاحب را لېږلم په خپل ځای باندې. وی ښه، وی مولوي صاحب ته مونږ خبرو کړو، خیر دی تاسو بیا جمعې له مه راځئ، تکلیف مه کوئ. مې زه پوه شوم، زه پوه شوم چې دا ارامېتوب په تاسو کې شته، بیا مه راځه استاد جي، زه پوه شوم. نو زه یو خبره کوم چې حق خبره دې وکړه نو انسانان تا نه بیا ډډه کوي، او چې ډډه دنه وکړه پوه شه دا انسان حق پرست دی. او که خفه کېږي نو زه اکثر مولیانو ته یم، زما ملګري اکثر علما راشي ما ته ستا بیان ګورم ترخې خبرې کوي، بیا تا ته مقتدیان څه نه وایي؟ مې مقتدیانو څه کار دی چې ما ته به وایي؟ مقتدیانو څه مجال دی چې ما ته به وایي؟ او داسې ایمان نه وینم په مقتدیانو کې چې زه حق خبره کوم او هغه به ما ته خفه کېږي چې یاره جي ته دا خبره ولې کې، ته دا خبره ته په سود باندې ولې کې؟ اگر که په اډه کې ډېر خلک سودونه کوي او هغه حاجي صاحبان دي، هغه مالداره خلک دي، هغه په دې کې صاحب جیداد خلک دي، زه به ورته کوم دا سود خبره؟ که خفه کېږي یو 50 پېرې دې خفه شي، زما نه خو الله نشي اخیستی هلکه. نو ما ته یاره زموږ مقتدیان ډېر آرامیان دي. ما وایي الحمدلله زما یې په هغې کې چې کوم دی نو اکثر ایمان والا خلک دي، زما په هغې کې ایمان والا خلک دي، زما خبرې برداشت کوي. ما ته که ما دا خبره وکړه قسم دې راته وي چې بستره ګول کوه. نو مې که تا کله د امامتۍ او د منصب پروا وکړه او د الله پروا دې پرېښوده، نو ابو ذر غفاري ته نبي اسلام ګویا چې څلورم وصیت وکړه چې ای ابو ذر ګویا د الله په باره کې به د بل چا پروا نه کوې. ابو ذر د الله په باره کې به دا نبي اسلام څلورم وصیت وکړه چې د الله په باره کې به د بل چا بالکل پروا نه کوې، اگر که خفه کېږي. او یو کار دې ولیده چې بد کار و، پیغمبر ورته جمله وفرمیله چې من رعا منکم منکر، گویا چې یو کار دی ولیده چې بد کارو، نو گویا چې په لاسو باندې منې که چې مه کوه. او که فإن لم یستطع، ابو ذر دا دې نشو کولی، نو گویا فبلسانه، په ژبه ورته ووایه چې مه کوه بد کار. او که دا دې نشو کولی گویا چې فبقلبه، په زړه کې بد وګڼه. نو ابو ذر ذلک اضعف الایمان، نو دا ایمان کمزوري ایمان دی، او دا ایمان ماله نه دی پکار. نو د مولا ژبه پکار ده، د مولا ژبه د لاس نه تیز کار کوي.
د مولا جبه ګویا چې د دغه نه د تورې نه تیز کار کوي چې اواز یې وکړه د منبر نه او قسم خورم چې د منبر اواز ډېر دروند اواز دی د انسان به څه مجالي چې هغه به چا باندې روب واچي لیکن کمال ټول د دې ځای دی ځکه دا ځای عام ځای نه دی دا د محمد رسول الله ګدی ده دا د چا ګدی ده دا د محمد رسول الله ګدی ده او د دې نه چې اواز وشي حق پرست اواز وشي پیغمبر وایي قسم دې په زړه کې اثر پیدا کوي او که مولا داسې مولا و چې هغه محتاج مولا و حاجي صاحب او ګویا چرخان صاحب کو دا مولا کامیابیږي نو دا زما د پیغمبر د عهدې منصب قایل نه قابل نه زما دا زما د عهدې قابل پکې پرده نه چو که دا کار په ما کې ځان ته پخپله ویم او مقتدیانو ته م ویم په ما کې د یو غلط کار ولید نو ما ته ووایه مولوي صاحب کار د ټیک نه دی زه پې خوشحالېږم زه پې مولوي صاحب کار د ټیک نه دی قسم دې پې خوشحالېږم په تندي به دې ښکل کړم خو ما ته ووایه چې غلط کار یو د شریعت خلافي او که د شریعت خلاف نو داسې دې راته د ځان نه معقول جوړ کو نو معقولتوب به بیا زه اوباسم معقولتوب بیا زه اوباسم نه منم نمبر 1 وصیت یې ورته دا وکړه چې ابوذره مسکینانو سره مینه کوه نمبر 2 ابوذره په دنیا کې د ځان نه لاندې خلکو ته ګوره بره مه ګوره نمبر 3 ابوذره حق خبره کوه اگر که ترخی نمبر 4 ابوذره د الله په باره کې د چا پروا مه کوه د چا پروا مه کوه نمبر 5 ابوذره توجه شه نمبر 5 ابوذره گویا رشتہ دارو سره قطع تعلقی مه کوه اگر که دی تا سره تعلق هم قطع کی رشتم د سره قطع کی نو تو سره بیا هم قطع کوه نمبر 6 ابوذره تا ته زه داسې د الله د خزانو نه یو خزانه ښیم چې ته کله غریب شوي فقر او مشکلات تر باندې راله او گویا محتاج شوي نو یو ذکر په 313 بار کوه نو په هغه روز کې به الله ستا مشکلات حل کوي توجه شته که نشته د الله رسول ته غواړم چې زه به محتاج شم که زه د حق خبرې او دا دغه کوم نو قسم دی که مقتدیان نه باندې سلام هم واچي نو د الله پیغمبر وظیفه خو پکار ده چې محتاج نه یم نو پیغمبر ورته وویل چې وظیفه ده لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم د دې نه مخکې به تاسو دا وظیفه کوله خو اجازه نه وه نو کار یې نه کو نن تاسو ته د پیغمبر وظیفه هم او د پیغمبر د ځای نه تاسو ته اجازه هم اجازه ده تاسو دا کوئ روز کې 313 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم کله فقیر شوي قرض در باندې راله ګاډی دې خراب شو مشکل راغی دا 313 پیرې ووایه گویا چې 13 بار به نی برابر شو مشکلات به د خدای حل کړي شوق سره سبحان الله انشاءالله دا د پیغمبر د طرف نه ګارنټي ده ځان نه ویم جی د پیغمبر د طرف نه نو ما خبره دې پوره کوله زما محترم چې د انسان کسب حلال دی نو گویا چې گویا د عبادات برابر دي